کومو سیاسیانو چې تاسو نه قرضې اخیستې دي د دې ملک دپاره هغه قوم ته نه دي را رسېدلي، عوام الناس ته د هغې څه پیدا رسېدلې ده چې نن دا بوج په عوام الناس باندې راځي. همدغه خلکو تاسو سره احساسې جوړې کړي، هلته تاسو سره په بینکونو کې ایښي دي، دې راونیسئ، د دې احساسې منجمد کړئ، د دې کړنونه ونیسئ او خپلې قرضې ته وصول کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، امید لرم چې تاسو به روغ او جوړ خوشحاله یئ. زما یو درخواست دی چې د دې مهنګایۍ خلاف، د دې بیلونو خلاف سبا انشاءالله بې واقعه د خدای په افضل امام کالونۍ پټ بابا جنازګاه کې 10 بجې به موږ راغونډېږو. تمام احباب ته زما دا خواست دی چې خپل خپل بیلونه په لاس کې راوړئ او د دې افضل امام کالونۍ نه به د جلوس په شکل کې راوځو ټکر روډ ته، د ټکر روډ نه ملکنډي روډ ته او د پریس کلب مخې له به ځو. اول ته به دا بیلونه په دې ملکنډي روډ د پاسه ورته سوځو. دا ملک زموږ دی، زموږ د غریبانانو دی، اختیار یې د IMF سره دی. موږ باندې هغې ولې ریټونه مقرروي؟ د دې ریټ به موږ له هغه راکوي کوم چې د جرنیل ضیا په دور کې و. کومو سیاسیانو چې تاسو نه قرضې اخیستې دي د دې ملک دپاره هغه قوم ته نه دي را رسېدلي، عوام الناس ته د هغې څه پیدا رسېدلې ده چې نن دا بوج په عوام الناس باندې راځي. همدغه خلکو تاسو سره احساسې جوړې کړي، هلته تاسو سره په بینکونو کې ایښي دي، دې راونیسئ، د دې احساسې منجمد کړئ، د دې کړنونه ونیسئ او خپلې قرضې ته وصول کړئ. موږ عوام الناس د IMF 1 روپۍ قرضه نه منو او سبا برپور احتجاج دی زمونږ د ګرانۍ او د بیلونو خلاف. تاسو ته زما خواست دی مشرانو کشرانو ته چې خپل خپل بیلونه په لاس کې راواخلئ، افضل امام کالونۍ پټ بابا جنازګاه ته ځان راورسوئ 10 بجې. والسلام.